اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تیرے آیت اللہ پاک جل وعلا شانہ دا خبره وکړله چې یهودیون انتهایی زیات ضدمند دي. دې وجې نه دوی د ایمان د قبولیت امید ماسو ته د ایمان نه وروړي، دوی په زړه باندې مهرونه لګېدلي دي، ځکه چې دوی نبیون انبیا کرام آی قتل کول شهیدون کول یې او بلې تودې پوره قسمه قسم پروپیګنډې دوی شروع کړې وې. ځکه الله پاک دا خبرې بار بار میشتوسته کو چې دوی په تورات سے تحریف وکړو، تورات سے د الله پاک احکام بدل کړل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې کله موسی علیه نبینا علیه الصلاۃ والسلام اویا کسونه زون سره بیتل، بیا دوی د الله خبره اورېدله، میشتوسته خبره تېرلو. هیڅ چا داسې نه دي کړي چې بهر خل دوی د نبي نه د پیغمبر نه مطالبه کړې وي ارنا الله جهره، چې میشته الله روبرو اروینه خبرې اورېدې خو بیا یې دوی سبانه نه وشوه ته وي چې میشته خدای پاک اروینه، بیا دې وجې نه خدای پاک یې دوی زړونه بدل کړل. او بل علما د یهود چې څومره وي ای به رشوت وخوستو حلول به حروم ثابتول، حروم ته به حلول ویل، بیا به چې کله رشوت ورکړو هغې مطابق به دوی ته د خدای پاک هغه تبدیل شو د احکام بیانول. ځکه الله پاک وایي چې دوی د ایمان نیره امید ماسو ته. او بل چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کیم صفاتونه په تورات سے چې د مبارک په سترګې تکې تیری وي، ویشتون به نه سیخ وي نه مکمل ګورګوتي، به دوی ویل نعوذ بالله چې د به سیخ ویشتون وي او د به تکې شنې سترګې وي. دا قسمه قسم ازون نه به خبرې دی کړلې. الله پاک دا خبره کو دوی منافقت دوی مردوړي وشي. وایذا هر کله لقوا الذین چې دوی ملاقات کو د هغې کسونه سره آمنو چې ایمان یې وروړی ده، چې مسلمون سره میلاو شول، بیا به دوی غلطول قالو دوی به ورته ویل آمنا چې موږ ایمان وروړی ده. وایذا خلا هر کله چې ګوښې به شول بعضهم ځنه دوی نه الی بعض ځنې ته قالو دوی به ورته ویل یهودیونه اتحدثونهم آیا تاسو خبرې بیانوئ مسلمونو ته بما په هغې باندې فتح الله چې الله به فتح راولي علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم چې دوی حجت دلیل پیش کو په تاسو باندې، یعنی د هغه خو ته غلبه پیش کو عند ربکم په نزدیکي د رب د تاسو. افلا تعقلون آیا تاسو بیا نه پوهېږئ؟ اولا یعلمون آیا دوی ته دا پته نه لګېږي ان الله چې الله پاک لو یعلم الله ته د هر شي پته دو ما هغه یسرونه چې دوی پټوي و ما هغه یعلنون چې دوی جوتوي. مخشې خبره تېره وه منافقین دوی به هر حال د دوژبي الله پاک ته خوا نه ورکوي. ځکه یو شاعر وایي دو رنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دوی به چې کله مسلمونو ته راغلل بیا به وایي چې موږ خو تو سره یو، ځکه چې د ایمان نافع ګټه به دوی ته معلومه شوه چې غنیمتونه دي، مسلمونو پرې څه فایده ده. چې کله به مسلمونو ته شکست ورسېدو بیا به کفار ته وایي چې موږ خو والله ته ویلي وي چې موږ یې توس ملګري انا معکم، موږ یې تو سره یو او میش په دای پر له به ټوکی کی توبه. بیا خبره تیره ده اول آیتش الله یستهزئ بهم ويمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله به دای ته ټوکی بدلا ورکوي. عام مفسرین دا لیکلي وي چې دای ته به جنات د روزه دا لري شي، بیا به خود به خود په خپل پیری شي. سعودیا شي ته علم چې عمره ته لوړوي چې ورسه خپل شي شي داړي خپل ته لري کیږي چې نه غاشي به بیار بن شي. دا سه دوی ته به الله پاک دولت مسلمون پر چې کیمه ټوکې کړلې جنات داړي به تول غاشي لري شي جنات نعمتین حور او غلمان په د سخوندینه بیا به خپل اتوماتیک بان شي. بیا الله پاک وی چې دوی داسې منحوس کومو د يهوديون چې خپل لوند متخت خلک ته به ویل
چې توس چې کله د اعلی رسول کې د هغې خلک په وسیله باندې چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا او د صحابه کرام دي واسطه ورکوي وسیله ورکوي بیا دې وجه نه داس خدای پاک ته وایي چې خدای پاک هغې خلک په توفیل هغې خلک په برکات میږ په دانې د کافر باندې بار کې چې په آخري وخت شي بیارسي بیا دوی ته چې نو دا خبرې ما ورته کوي د منافقین یې مې ته دی خدای پاک ته په قیامت شوي چې خدای پاک منل یې خو ضد د وجې نه دی انکاریون وي د الله پاک دا خبره جوتوي وسیله بهر حال مخکې خبره تېره وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند کثر الله سوادهم مسلک مذهب دغه ده چې پونه کې خلک باندې وسیله نیول لکه د الله ښه خلک انبیاء کرام صحابه کرام نیک خلک اولیاء کرام ژوندي دي که مړه دي په واسطه باندې خدا میش تو ته دغه واسطه درکوي چې تی میش د کور جوړ کې پونه کې خلک باندې شته وابتغوا الیه الوسیله قرآن پاک مستقل په دې باندې ډاک ده او پونه کې عملی باندې شته بهر خل بن اسرائیل شدري کسون په دې باندې تیژه پر شروتی لیدا بیا هر یو د خپل نیک عمل واسطه وسیله خدای ته ورکوي چې خدای غفرونکای نیک عمل مې که تو په دربار شه قبیل وي امونه خدای پاک د تیژه لری کا وکړ شو لش کی کرشيږي فبل وی ته وی بیا بار خل تیژه کرشيږي درام ته وی مکمله تیژه لری شو پونه کې عملی باندې خدای ته وسیله ورکوي شي او پونه کې خال کې باندې او په عملی باندې خدای پاک ته وسیله ورکوي شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورینه نشول بیا عباس رضی الله تعالی عنہ دوم براکترو وړي کې ترېو بهرحال ډېره ووزیو لکه 12 میله لرې به دا وستللو ازون ته کیسه د اسرانګ مسلمون سرانګ کیسه اني اتوسل بك بعباس ابن عبد المطلب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې یا الله زتو ته دای در مخ شکوا وسیله مطلب پښته چې خدا پاک دای در مخ شکوا امیر د ټول کورینه جوړ کې خدا امیر بن بارومینا او کې امیر بنار شي وکي بیا خدای غوسه سره ده بهرحال میر د اهل سنت والجماعت پنځ پیریونه فرق دغه ده دی وسیله نه مانی نه په نیک خلک سره نه په ذوات الفضیلات نه په عملی سره نیک عملی سره میږي په دوی سره شته بهرحال و اذا هر کله لقل الذين چې دی به ملاقات وکړو ایک سن سره ملاو بشول امنو چې ایماندار دي مسلمانانو سره به دی ملاو شول قالو دی به تویل آمنا چې میجمان روړی دا میجیا توز غوندي خو غنیمت شمیشته سارو کوي سملګتیا میجیا وکي و اذا هر کله خلا چې ګوشي بشول خلی بشول بعضم زنه دی الی بعض زنه تا زنه به زنه سرکشن سر ټینګ ټمبکه مراکه مشورې وکړي قالو دی به تویل اتحدثون ایتوس خبره بنوي هم مسلمون تابع ما په باندې فتح الله چلا به فتح در کوي علیکم توستا او خورما شیدا سماوت وی چې مسلمانونه اتوس په واجب باندې خدای پاک میشم د دینه کو یعنی يهوديون یاد اسوي په تورات شه داستو چې دا ماوت وی ویلې لیحاجوکم چې به د دلایل پیش کو حجت پیش کو غلباو کو به په دغه فتح باندې عند ربکم په نزدیکی د رب د توس بیا به خدای پاک ته وی چې خدای پاک هدی يهوديون داس ویل مشته هنه پته مش امیون وی بهر حال چې توس واجب نه به خدای پاک نه حکومت غلبا ورکوي دا ما وته وی به خدای پاک ته بهر حال تو سجو ورکوي افلا تعقلون توس بیان پیږي اولا يعلمون بیا لا وی اولا يعلمون ايدين پیږي د خبره باندې ان الله چې بشکاله پکلو يعلم ولا طهار شي معلوم دي ما هغه شینا یسرون چې د پټوي يهوديون و ما هغه يعلنون چې د جواتوي کیم چې د جوات خبره کو کیم د پټه خبره کو به هر حال الله پاک ته ټول هر شي معلوم دي و چې منافقین مسلمانانو ته وا خبره کو او کفار ته نره ته کسونه ته چې ورشي خپل هم مسلک کسونه ته ایته بیا بلا خبره کو بیا الله پاک به هر حال ادم مبارک واجه سره مسلمانانو ته ټول خبره هر شي واضح کړي جوات کړي او دا بعد یو ته داس نبی برسي نوم به احمد وی او په خیر شوی د مکه مکرمه نه مدینه ته ول نوم یثرب مخشه قرآن شریف شورسته سي د یثرب طرف ته بدای هجرت کو چې کله هر شي جوات شول بیا دای په شکرنه شفار کړو وی چې هر همیشه داس وی چې هغه دا نه ده عزت دی واجنه ازکه دی دا خبره کړي لکه نن سبا یا بهر حال هر چاته حقیقت واضح ته جواب ته خو چې سو کی اکلی پرونکای داس وی زبا هغه کا تعصب دی ته وی چې بجا طرفداري وچ پوچا بهر حال د الله او د رسول د احکام خلاف ورزي کې او وچ پوچا نفس او شیطان ته خوشاوي د الله او د رسول احکام ورسته ترې
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. حضرت ابو بکر دا کنیت ابو بکر نه دا بل دا رضی الله تعالی عنہ نفیع ابن حارث ثقفی رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا ارشاد فرمایلو ذلتک المسلمان بسیفیهما دا سواخ پروشي چې کله دوا مسلمون په تیر باندې سره مخ شي فالقاتل والمقتول فی النار قاتل چا بل کا سمړ کو مړاوین کوي والمقتول چا سیک مړ شي دا به دوا سره په جهنم شي. بدای وی حارث ثقفی رضی الله تعالی عنہ قلت متو یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هذا القاتل لا قتل خو سید چې بل یې مړ کړو فما بال المقتول به بسوي شان د مقتول خو مړ شو خو مظلوم ده دا به جهنم ته ویل شي. قال ادم برکو فرمایل انه کان حریصا علی قتل صاحبه دا وی دا څه سړی نه وو دا خپل ملګری د قاتل په مړول باندې خیرسنو کو چې مول اوس ورسانه شي زه دایم روان خو بل قاتل اوس ورسانه شو مقتولی مړ کړو دی وجنه علما به چوي چې قاتل مقتول به دوا سره په جهنم شي. مطلب دا غدا چې د خدای دی دین د پرانوي په باطل باندې حکومت تعصب دی وجنوي بیا داس وخت هغه ایستا چې قاتل مقتول به دوا سره جهنم وي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.